محترم مسلمانانو ورونو، ما دی سورت حشر یو څو آیات تلاوت کړه. دی آیاتو کې الله رب العزت د انسان مقصد بیان کړی د ستمه دنیا ته ولې را لېږلی. الله رب العزت دغه دنیا دارالامتحان ګرځولی ده او آخرت دا دارالجزا ده. دنیا کې به انسان امتحان ورکوي، آخرت کې به دغه امتحان الله رب العزت بدله ورکوي. او دغه دنیا الله رب العزت مختصر او الله رب العزت ختمون کې ګرځولې ده. دا دنیا به ختمیږي، لیکن آخرت دغه نه ختمېدون کې زندگی ده. د دنیا زندگی ختمېدون کې ده او د آخرت زندگی نه ختمېدون کې ده. دنیا الله رب العزت مختصر او کمه ګرځولې ده او الله رب العزت آخرت لا محدود او لا متناهی زندگی ګرځولې. د دنیا زندگی به ختمیږي، دنیا به ختمیږي، لیکن آخرت دغه نه د ختمېدو والا زندگی ده او نه د آخرت ختمېدون کوي ده. د آخرت زندگی د ابد لپاره ده، د همیشه توب لپاره ده. همیشه به انسان په آخرت کې ژوند دی. نو دغه کمه زندگی، دغه کمه دنیا، دغه مختصر ژوند الله رب العزت په دې کې د انسان نه امتحان اخلي. دغه وړه زندگی سي الله رب العزت انسان ته ورکړي ده، دغه وړکۍ ژوند سي الله رب العزت انسان ته ورکړي. دا په دې دنیا کې د امتحان په طور باندې انسان ته ملاو شوی. د دې امتحان به الله رب العزت په آخرت کې به انسان ته جزا او سزا ورکړي. کچېره په دنیا کې انسان د الله رب العزت خبره منلې و، د الله رب العزت په دین باندې عمل کړی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې په خپل ژوندۍ کې عملي کړي، د دین سره محبت، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې رفتار او تکاو، بیا خو به الله رب العزت سپدی دنیا کې د دسي ژوندۍ تیر کړي چې هغه د الله رب العزت د رضا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیروي ژوندۍ، بیا به الله رب العزت د جزا ورکړي، د ته بدله ورکړي. بیا هغه بدله چې الله رب العزت انسان ته ورکړي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا عین رأت ولا اذن سمعت. نه هغه زندگی سے اللہ رب العزت په آخرت کې کامیاب انسان ته ورکی د جنت د نعمت په شکل. دا انسانانو دغه زندگی نه پسترګو لیدلې، دغه نعمتونه د آخرت نه انسانانو پسترګو باندې لیدلې او نه د خوب او خیال کې دغه زندگی او دغه نعمتونه راځي. دومره بهترین زندگی او دومره بهترین نعمتونه به الله رب العزت انسان ته تیار کړي. کچېری انسان په دنیا کې د الله رب العزت د احکاماتو ماتون کوي وګرځي، د الله رب العزت په احکاماتو عمل نه وکړي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې ولاړ نشي، په طریقو باندې عمل ونه کړي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام له طریقو سره محبت نه، دغه انسان ته په آخرت کې بیا سزا ورکول کیږي. دغه سزا بیا دغه سي سزا ده چې الله رب العزت بار بار دغه سزا مبارکي فرمایلی، عذاب شدید، عذاب علیم. الله رب العزت هغه سخت عذاب، دردناک عذاب، قسمه قسمه اوصاف الله رب العزت دغه عذاب بیان کړي په قران مجید. بیا به هغه عذاب د انسان لپاره دائما نه، لیکن هغه عاصی ګناګار مسلمان دغه لپاره به موقتی او څو وخت لپاره به الله رب العزت هغه عذاب ورکړي، بیا به الله رب العزت د جهنم د عذاب نه انسان راوباسي. لیکن محترم ورونو،
اغا عذاب سے اللہ رب العزت اگر که یو مسلمان ته دی وی بد عملی له وجه ورکی او اغا یو ساعت یو سکند یو منټ اغا عذاب ورس اغا ډیر سخت عذاب. روایاتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دو کسانو تذکرہ کړي. اغا انسان چې په دنیا کې د مشقت د تکلیفو د دردو د مصیبتو زندگی ټول عمر تیر کړي. ټول عمر یې په ژوند کې خوشحالي نه لیدل، ټول عمر یې په مصیبت او بیماری او تکلیف کې تیر کړی، لیکن د الله رب العزت ناراضي، د الله رب العزت په احکاماتو یې عمل کړی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو سره محبت دي، په دین باندې خپل رفتار کړی، دین احکامات عملی کړي په خپل ژوندۍ کې. قیامت پر ورځ به الله رب العزت د جنت یو جلکۍ ورښکاري. فرشتو ته به الله رب العزت فرمایي د جنت په څنګ باندې د جنت په غاړه باندې یو چکر ورکړي. بیا یې بیرته د ما دربار ته راولي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فرشتي به یو چکر ورکړي، واپس به د الله رب العزت دربار ته راسي. الله رب العزت به د دې انسان نه پوښتنه وکړي دنیا کې د څومره ژوندۍ تېره کړې، دغه ځوان دغه مسلمان چې ټوله زندگی په تکلیفو کې تیر کړې ده. نبی علیہ السلام فرمایي قسم به وخورو چې ما د په رب ذوالجلال باندې قسم ما په دنیا کې تکلیف نه ده لیدل، صرف هغه یو چکر چې د جنت په غاړه باندې ووایي، هغه د جنت خوشحالیانې نعمتونه، هغه د جنت سرور، هغه چې وویني د دنیا ټول تکلیفات په تېرېږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بل ځوان د بل انسان لپاره فرمایي هغه انسان چې په دنیا کې مصیبت په سترګو نه لیدل، هغه انسان چې په دنیا کې ټوله زندگی په خوشحالي نفسانی خواهشاتو باندې تیر کړي، کوم خوب کوم خیال چې به د په سوچ او فکر کې راغی هغه به عملي کاوه. الله رب العزت مال وافر ورکړي، هر قسم آسایش، هر قسم د دنیا اسباب د په زندگی کې موجود، لیکن د خدای په دین باندې عمل نه وکړ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې په زندگی کې نه وی راوست. الله رب العزت به خپل دربار ته ودر. بیا به فرشتو ته فرمایي یو د جهنم چکر د سړی ته ور. فرشتي به هغه کس بوزي د جهنم یو چکر به په غاړه ور. روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الله رب العزت دربار ته دغه عاصی دغه ګناګار دغه نافرمان راوستل. الله رب العزت په پښتنه تیر کې سي انسان دنیا کې د زندگی ژوند څومره تیر کړ، دغه انسان بم قسم وخوري سي الله رب العزت په دنیا کې می اس خوشالي نه درلود، اس اطمینان، اس سکون، اس خون می په دنیا کې نه درلود. دغه شپېته اویا کال چې ما تیر شو ټول په مصیبتو، هغه د دنیا شپېته اویا اتیا یا سل کاله چې د په خوندو کې په دنیا کې تیر کړي، هغه یو جلک چې د جهنم د عذاب ورښکاره کړی سي، ټول هغه خوندونه به تېرېږي. نو دغه د انسان لپاره چې الله رب العزت په آخرت کې مسلمان عابد لپاره کوم نعمتونه تیار کړي. نبی علیہ السلام فرمایي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. د انسان په زړه کې خیال هم نه د تیر شوی چې الله رب العزت په څومره نعمتونه تیار کړي. داسې نعمتونه مې تاسو ته انسان تیار کړي، لیکن دغه انسان چې د دغو نعمتو مستحق کوم انسان ګرځي هغه په دنیا کې تکلیف په ځان تېروي، د دین لپاره به مصیبت په ځان تېروي، د دین لپاره به په ځان باندې د تکلیفونه دردونه ګالي، بیا به الله رب العزت دغه د آخرت و نعمتونه ورکړي. دغه آیت کې الله رب العزت د آخرت تذکرہ کړي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے وہ خلقو سے تاسو دعوت ایمان کو. الله رب العزت دی ایمان شرط ور سره ذکر کړي. اے خلقو دعوه خود ایمان کویا، اے مومنانو خلقو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر یو د خپل ځان وګوري سبا د قیامت ورځ ته کوم شی تیار کړي. علما فرمایي د قیامت ورځ ته الله رب العزت د غد وال ټکی کې کو، غد لفظ استعمال کو.
غد په عربي کې سبا ورځ راتلونکې ورځ ته سبا ته یې الله رب العزت ته قیامت ورځ ته غد ولي وي علما فرمایي چې دا سبا راتلونکې ورځ څومره قریب ده قیامت تر دې قریب نو الله رب العزت دغه دنیا دا دار الامتحان ګرځولې ده الله رب العزت په دې کې د انسان نه مطالبه د نیکو اعمالو کړی ست د قیامت لپاره خپل تیاری شروع ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے انسان اے مسلمان هر انسان دې ته وګوري سبا د قیامت ورځ ته کوم شی تیار کړی آیا د قیامت د ورځې لپاره د نجات اسباب د نجات اعمال کړی دي هغه اعمال کړي چې د قیامت په ورځ باندې د مصیبتو تکلیفو دردونه دغه اعمال په وجه سره خلاص او د جهنم په نعمتو سره سرفراز او که هغه اعمال کړي دي چې دغه په وجه سره د الله رب العزت د عذاب مستحق ګرځي ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر انسان د خپل عمل ته وګوري سبا ورځ ته د کوم شی تیار کړي سبا د لپاره د کوم څه عمل کړي د دغه په وجه سره ته الله رب العزت د رحمت د الله رب العزت د جنت د الله رب العزت د انعام مستحق وګرځي او کله سبا لپاره د قیامت لپاره د داسې عمل کړي چې د الله رب العزت د عذاب د الله رب العزت د غصې د الله رب العزت د جهنم مستحق تا ګرځي هر انسان دې سوچو د الله رب العزت فرمایي واتقوا الله تاسې د الله رب العزت نه وډارسئ بار بار الله رب العزت د مسلمان نه د تقوا مطالبه کوي ایمان نه وروسته مین شی د ایمان لپاره چې هغه تقوا ده کوم انسان کې چې تقوا راغله هغه کامیاب که ایمان په انسان کې موجود وي او تقوا نه وي دغه سره له ایمانه دغه انسان ناکام ده ایمان لپاره د نجات لپاره شرط د تقوا ده الله رب العزت بار بار په قرآن مجید کې د تقوا مطالبه د انسان نه کې تقوا ځان کې پیدا د الله رب العزت د حرام او رضان وساته د الله رب العزت نه خوف ځان د الله رب العزت دار ځان کې پیدا کله چې انسان د الله رب العزت نه وډارسه د الله رب العزت خوف دې د پسړ کې پیدا بیا بدای بد عملی نه کوي بیا بدای د الله رب العزت احکامات له کو نه لاندې کوي بیا بدای همیشه دا کوشش کوي چې د الله رب العزت د رحمت مستحق وګرځم په کوم عمل سره وګرځم په کوم کار باندې الله رب العزت لمانه راضي کیږي داسې عمل لمانه ونسي چې هغه د الله رب العزت د عذاب د الله رب العزت د ناراضي سبب د مال لپاره وګرځي د الله رب العزت د غصې سبب وګرځي همیشه بل داسې کار نه ځان بچ کوي همیشه بل داسې کار نه دای ډاریږي چې د الله رب العزت عذاب په ما باندې را نسي دی غل وجه الله رب العزت ما ته غوسه نشي کله چې دغه وصف په انسان کې پیدا صدا متقی نو بار بار انسان نه الله رب العزت د تقوا مطالبه کی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله یا الله رب العزت نو وډارس هر عمل دی الله رب العزت لپاره کوي او هر عمل چې پرېږدي دی الله رب العزت لپاره علما فرمایي چې د دوه تقوا نه چې الله رب العزت دلته دوه واره تقوا ذکر کړی دغه نه مراد دا د اول تقوا نه مراد دا د نیک عمل کوي بد عمل پرېږدي د دوه تقوا نه مراد دا د چې دا نیک عمل کوي دا خالص دی الله رب العزت کی رضا لپاره نیک عمل هم د بل چاریاکاری لپاره مکه نیک عمل هم د نام او نمود لپاره مکه د شهرت لپاره مکه خالص دی الله رب العزت رضا هغه عمل چې هغه نیک عمل یو د الله رب العزت رضا په هغه کې مطلوب دی الله رب العزت په هغه باندې نجات ورکوي او الله رب العزت په هغه عمل راضي یو سړی که ډیر حجونه وکړي ډیر زکاتونه ورکړي ډیر خیراتونه وکړي ډیر منځونه وکړي لیکن ریاکاری نام لپاره شهرت لپاره دغه نیک عمل سے شکل دی نیک عمل ده دغه به د عذاب ذریعہ د لپاره د قیامت په ورځ ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دی قیامت په ورځ باندې د جهنم اور سے ګرمول کیږي په دریو کسانو بابل ګرمول کیږي په هغه کې به یو عالمي یو به سخی یو به شهید او دغه درې سره لولو مرتبه دي علم ډیر لو مرتبه سخاوت دغه ډیر لو مرتبه ده او شهادت څومره لو مرتبه ده
مګر تاسو پښتانه خو شهادت نه ډیر واقف وي چې الله رب العزت هغه قطره سي دي شهید دي جسم نوځي مزکی تر رسیدلې نه الله رب العزت ټول ګناهونه معاف دغه انسان چې د شهرت لپاره خپل ځان ورکړی دا اگر کدی کفار سره جنگیدلی الله رب العزت به اول دغه شهید جهنم ته ورسوي وره دغه شهادت به د الله رب العزت د رضا لپاره نه دغه قتل او قتال چې د کفار سره کړی دغه د میدان د جنگ په میدان کې چې د شرکت کړی دا د نام او د نمود لپاره دا د شهرت لپاره په قوم کې د ځان لویولو لپاره چې قوم ماته په لوستر وګوري ډېر لوی پیدایي ده ډېر لوی مجاهد ده داسې کفارو ته ماته ورکړې وه الله رب العزت په قیامت ورځ ورته فرمایي چې دنیا کې هغه خلکو کومه مرتبه چې غوښته هغه خلکو درکړله خلکو تا ته ډېر مشهور وي تا ته مجاهد وویلل تا ته شهید وویلل تا ته فدایي وویلل تاسې کوم مطلب وي هغه په دنیا کې حاصل څه د ما سره د حصه نسته جهنم ته غورځوي نو د دومره تقوا نه مراد نیک عمل او دغه نیک عمل کې اخلاص دی الله رب العزت دا شرط دی نیک عمل سره الله رب العزت نجات او الله رب العزت سے لکم انسان ناراضی کیږي نیک عمل وي د نبی علی السلام په طریقې سره وي او دغه عمل به خالص دی الله رب العزت د رضا لپاره نوم شهرت چاته ځان کارول دی لپاره باندې ځکه الله رب العزت په نیک عمل کې څوک شریک نه ګڼي معمولی غوند ریاکاری سره الله رب العزت هغه ډیر لوی عمل دی الله رب العزت رد کوي مردود دی الله رب العزت په نسبت نو دی آیت کې الله رب العزت فرمایلی واتقوا الله دی الله رب العزت نو ډار سي ان الله خبير بما تعملون دغه نیک عمل په اخلاص سره وکي او الله رب العزت په تاسو باندې خبر ده دغه عمل ته د کوم شي لپاره کې د الموز د چا لپاره کې د الموز زکات د چا لپاره ورکړي د صدقه د چا لپاره کې دغه نیک عمل د چا لپاره کې ان الله خبير بما تعملون الله رب العزت ډیر خبردار دی د تاسو عمل باندې ډیر واقف ده د تاسو په عمل باندې چې کوم عمل ادا کوي اگر کته په نوم باندې تاغه د دین په نوم باندې وکړه الله رب العزت فرمایي چې زه د تاسو د عمل د تاسو د خیال د تاسو د زړه کې کوم سوچ او فکر ده زه به هغه باندې ډیر واقف یم چې تاسو عمل د چا لپاره وکړه او الله رب العزت ورسته یو مثال ذکر کړی ولا تكونوا كالذين تاسو یې یو خلکو غوندې مکیږي نسوا الله چې الله رب العزت یعنی يهود او نصارا غوندې مکیږي هغه باندې ما ډیر انعامات وکړلو ما ډیر دیتا الله رب العزت فرمایي په دنیا کې عزت ورکول دې می اکرام کو دشمنان می ورته تباہ او برباد کړو ولا تكونوا تاسو د سمکیږي تاسو نه دغه خطایونه سي تاسو د يهودو د نصاراو پر قدم باندې روان نسئ ولا تكونوا كالذين نسوا الله یو خلکو غوندې مخکې چې الله رب العزت یې الله رب العزت یې سویا نیک عمل یې پرې کو یا الله رب العزت رضا لپاره اعمال نکړو نو به اخلاصي ریاکاری لپاره اعمال کړو فانساهم انفسهم دغه خلک چې يهود او نصاراو الله رب العزت یې حقیقت کې د خپل ځان یې خپل ځان باندې رحمونه کویا ځکه د الله رب العزت د احکاماتو لسه مخواړه او الله رب العزت یې په حقیقت کې خپل ځان تبا خپل ځان د جهنم مستحق وګرځاو خپل ځان د الله رب العزت عذاب مستحق وګرځاو خپل ځانونه تیری رسول خپل ځان سے تیری رسول الله رب العزت د عذاب ور اولئک هم الفاسقون دغه خلق سے الله رب العزت لچانه یې د الله رب العزت په دین باندې عمل نکي خپل نفسانی خواهشات او رواني الله رب العزت فرمایي اولئک هم الفاسقون دا خلق فاسق او فاجر خلق دي دا ګناګار خلق دي دا د جهنم مستحق خلق دي دا هغه خلق دي چې الله رب العزت دوی ته غوسه ده به الله رب العزت فرمایلی دغه خلق چې ایمان راوړی دا او دوی نیک اعمال کوي او هغه خلق چې د الله رب العزت احکامات یې خاطه غورځولي الله رب العزت یې کړی ده لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه کوم خلق چې د الله رب العزت په دین باندې عمل وکړي د الله رب العزت خبره ومني دنیا کې نیک اعمال وکړي د آخرت لپاره ګټه وکړي ذخیره تیار کړي د آخرت لپاره الله رب العزت فرمایي دا د جنت خاوندان دي او کوم خلکو چې په دنیا کې د غفلت ژوندۍ تیر کړل د معصیت ژوندۍ تیر کړل د نافرمانی ژوندۍ تیر کړل
دا د جهنم وال خلق. او الله رب العزت فرمایي چې د جنت وال خلق او د جهنم وال خلق یو رنګ نشي کېدای، برابر نه دي. د جنت وال خلق هغه خلق چې الله رب العزت فرمایي چې دوی ته نجات او د جنت وال نعمت ورکم، او هغه خلق چې دوی ته خپل عذاب او خپل غصه او خپل جهنم ورکم، دا خلق برابر نشي کېدلی. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، نشي برابر کېدلی د جنت وال خلق او د جهنم وال خلق. اصحاب الجنه هم الفائزون، کامیاب خلق هغه دي چې څوک جنت ته داخل شي، او جنت ته به مؤمن نیک عمل او مخلص داخلي. مؤمن ایمان به لري، نیک عمل به کوي، او دغه نیک عمل به په اخلاص سره کوي او د نبی علیه السلام په طریقه سره وي، بیا به دغه انسان کامیاب وي، دا به د جنت خاوندي. نبی علیه السلام الله رب العزت فرمایي اولئک هم الفائزون، دا خلک کامیاب. بیا الله رب العزت فرمایي لو انزلنا هذا القرآن، دغه قرآن مجید چې دا تاسو ته مسلمانانو درلېږلی دی، انسانانو تاسو ته مې درلېږلی دی. مثال الله رب العزت ورکوي لو انزلنا، کمی چیرې دغه قرآن مجید نازل کړی ولی علی جبل، په غره باندې دغه احکامات، دغه د جهنم عذابونه او دغه د جنت انعامات الله رب العزت فرمایي کما په غرو باندې نازل کړی وای او وعده مې د غرو سره کړی وای لرأیته خاشعا متصدعا، دغه غرونه به د الله رب العزت د هیبت، د الله رب العزت د روب، د الله رب العزت د دبدبې له وجې ټوټې ټوټې سي. دومره به د الله رب العزت د عذاب او د الله رب العزت د خوف له وجې به دوی کې خوف او ډار پیدا سوی چې دا غر به په خپل جنو ودرېدلی. انسانه د تا زړه څومره سخت ده، ته څومره سخت یې چې الله رب العزت داسې کتاب تا ته درکړی ده، او په دغه کتاب کې دومره سختې خبرې درته رالیږلې دي او دومره انعامات، دومره رحمتونه درته رالیږلي، او د تا زړه ذره برابر خوري. نو الله رب العزت په دې کې فرمایلی خاشعا متصدعا من خشیة الله، الله رب العزت فرمایي دغه غرونه به، دا ډبرې به، دا تیږې به ټوټې ټوټې د الله رب العزت د خوف او د خشیت له وجې سوي. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، الله رب العزت فرمایي دغه مثالونه دي زه تاسو ته درکوم د دې دپاره چې تاسو کې لږ د عقل بیدار کړئ، لږ له ځان سره سوچ وکړئ. مخکې ورځ درته راتلونکې ده ډېره سخته ورځ ده، نیک عمل وکړئ او د خپل آخرت لپاره ذخیره تیاره کړئ. دغه دنیا بیا ختمېدونکې ده او آخرت نه ده ختمېدونکی. آخرت وال نعمتونه ابدي دي، همیشه دي، او د دنیا وال نعمتونه زوال خوري، زایله کېدونکې دي، ختمېدونکې دي. د آخرت وال صحت هغه د همیشه لپاره ده، د جنت وال زندگی د همیشه لپاره ده، د جنت وال نعمتونه د همیشه لپاره دي، او د دنیا نعمتونه، د دنیا صحت، د دنیا هغه روب او دبدبه د عارضي د ختمېدونکی. الله رب العزت فرمایي د آخرت لپاره تیاری. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټولو ته د آخرت تیاری را نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټول اعمال د الله رب العزت د رضا سبب وګرځي، او الله رب العزت دې موږ او تاسې ته په دغو اعمالو باندې نجات راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.